ټولو نه مخکې د اعتکاف فضایل چې اعتکاف څه ته ویل کېږي، اعتکاف څنګه کول کېږي او د اعتکاف څو قسمه دي. علماء لیکلي چې اعتکاف 3 قسمه دي. یو ته نفلی اعتکاف ویل کېږي، یو ته واجبی اعتکاف ویل کېږي او یو ته سنت مؤکده علی الکفایه اعتکاف ویل کېږي. نفلی اعتکاف عزتمند هغه دی چې موږ تاسو هر ورځ کوم دی 15 وخت د الله کور ته راځو او درادن کېدو سره موږ تاسو صرف په خپل زړونو کې دا خبره راولو، دا خیال راولو چې الله تر کوم وخت پورې ستاسو په کور کې موجود یما زما د اعتکاف نیت دی. نو د اعتکاف په نیت باندې با هر څومره وخت چې د الله په کور کې تیرای یا تیریږي نو د هغه ثواب به ته ملاويږي او د هغه ثواب د الله په نيز باندې څه دی، د هغه ثواب د الله په نيز باندې څه دی او په ګناهونو الله ستاسو حفاظت کوي. جمعه د الله قله دا، جمعه د الله رب العزت یو داسې بهترین ځای دی چې د شیطان نه او د نفس نه د انسان الله حفاظت کوي. او الله رب العزت په یو نفلی اعتکاف باندې 3 خندق انسان د جهنم نه لري کوي او د یو خندق فاصله چې کوم دی د ځمکې نه تر اسمانه پورې ده. او بل روایت کې راځي بلک شان دی وقت کې نفلی اعتکاف باندې الله رب العزت د الله سبحانه د عبادت ثواب ورکړي. او بیا دا داسې آسان اعتکاف دی نفلی چې در کوم وخت پورې وي دا ثوابونه ورته او مفتک الذی کې ملاوي او چې کله بار ته وته اعتکاف دې ختم شو بیا راځن شو بیا دې نیتو کو بیا ورته دا کې ثواب ملاوي. یعنی کله ورځې ته 15 پیری راځي، کله 10 پیری راځي، کله 100 پیری راځي او چې نیت دې د اعتکاف وو دا ثوابونه ورته ملاوي. دویمه د دې اعتکاف لپاره روزه شرط نه ده، تنهایی ول شرط نه ده، دارنګي څه شرایط پکې نشته، څه سختی پکې نشته، د خپل مرزي نفلی اعتکاف